هغه مختصر کلمه درته خیمه چې د هغې په ذریعه باندې الله رب العالمین ستا ګناهونه ټول معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګ په مقدار ولې نه وي. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې تا ته د جنت د خزانو نه یو خزانه ونه خیمه. ما ورته وی د الله پاک رسول ضرور راته وښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل نننۍ ویډیو کې درته ان شاء الله د جنت د دروازو نه یو دروازه خیمه چې په هغې باندې ته الله د جنت دروازې ته ورسوي. د جنت د خزانو نه یو خزانه درته خیمه چې الله رب العالمین امت محمدی ته په طور د احسان او د نعمت ورکړې ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه درته خیمه، او هغه عمل درته خیمه، هغه مختصر کلمه درته خیمه چې د هغې په ذریعه باندې الله رب العالمین ستا ګناهونه ټول معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګ په مقدار ولې نه وي. ګورئ چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې تا ته د جنت د خزانو نه یو خزانه ونه خیمه. ما ورته وی د الله پاک رسول ضرور راته وښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا وایه دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده چې الله رب العالمین امت محمدی ته ورکړې ده. او په یو بل روایت کې راځي چې حضرت ابو موسی اشعری ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا ته د جنت یو دروازه ونه خیم، هغه ضرور راته وښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا حول ولا قوة الا بالله، دا وایه. او حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم یو انسان دا وایي لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله كثيرا لا حول ولا قوة الا بالله، الله رب العالمین به د ټول ګناهونه معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګ په مقدار باندې ولې نه، اگر چې د سمندر د زګ په مقدار باندې ولې نه چې څوک د دې اهتمام کوي. لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله كثيرا لا حول ولا قوة الا بالله، الله به د ټول ګناهونه معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګ په برابر باندې ولې. او په یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا جمله چې دا د جنت د ګلونو نه او د جنت د بوټو نه یو بوټی دی. نو تاسو خوښه ده چې تاسو څومره بوټي ځان له لګوئ، مطلب د حدیث مبارکه دا دی. نو پکار ده چې د دې مختصر کلمې هغه ورد کو، دا په خپل ژوندګۍ کې راولو، په خپل ذکر اذکار کې چې کم دی هغه ضرور راولو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.